بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سار شروع شو. نن د پروګرام کې مونږه میاشت رمضان او سخا د باره کې گفتگو کوو. د قرآن شریف آیت ته وعلى الذين يطيقونه فدیة طعام مسکین، او په هغه کسانو باندې چې طاقت ته روجې لري طعام ورکول دي مسکین ته. د دې آیت په تفسیر کې بعض علما ویلي دي چې دینه مراد نفلي صدقه ده. د دې آیات یو توجیه داسې کیږي چې سړی ماښام روژه ماتوي، نو چې کومه د غرمې روټۍ ده نه ده خوړلې، هغه بچ پاتې شوې ده، نو دې هغه صدقه کی او مسکین ته دې ورکي، نو دروازې به د ده هم عبادت بدنی شي او هم به عبادت مالی شي. حدیث مبارک کې راځي، صحیح بخاری کې دا حدیث دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس. رسول الله سلام په ټولو خلکو کې زیات سخیو او زیات چې دی نو غریبانو فقیرانو دپاره ورکوونکی. وکانا اجود ما یکون فی رمضان، او د ټول نه زیات سخی هغه دی په رمضان کې و. حین یلقاه جبریل، کله چې به جبریل علیه السلام دله قرآن اړولو دپاره راغی. وکان یلقاه فی کل لیلة من رمضان، او د رمضان په هره شپه کې به جبریل علیه السلام د پیغمبر علیه السلام زیارت لراته. فیدارسه القرآن، نو د سره به قرآن اړو. فلرسول الله صلی الله علیه وسلم، نو خامخا رسول الله سلام به دغه وخت کې اجودو زیات سخیو بالخیر د نیکۍ په کار کې، په مال لګولو کې، من الریح المرسله، دغه باد نه چې کوم باد به راخوشي شوی، دا راخوشي شوي باد نه به تیز چې کوم دی نو هغه سخا کوله په دې وخت کې. امام شافعي رحمت الله علیه نه شعب الایمان کې امام بهقي رحمت الله علیه هغه نقل کړي دي. امام شافعي وایي چې زه خوښوم د سړي دپاره زیاته سخا په میاشت رمضان کې، چې سړی سخا کې د رسول الله سلام اقتدا وکړي. بل په دې میاشت کې د خلکو حاجت زیات وي، ضرورتونه د روجې هغه زیات شي. بل خلک په روجه وي، په منځونو وي، ګټه نشي کولی. نو امام بهقي معرفت السنن والآثار کې شپږم جلد کې د امام شافعي رحمت الله علیه دا خبره ذکر کړې ده. دارنګې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې اعانت ته فقراو په روټۍ سره دا په رمضان کې دا د مسلمانانو او د اسلام یو طریقه ده، او په دې کې شک نشته چې د دې څخه اجر په رمضان کې زیات دی. یو خو د دې وخت شرف دی د رمضان، او په دې کې بیا د نیکو اجر هغه دوچن شي. بل په دې کې سخا کې د روزهدارو سره یو قسم امداد دی، او د تهجد ګزارو سره او د عبادت کوونکو سره. نو څونه چې ایله اجر لیکلی شي، نو دومره چې څوک په دې باندې خوراک وکړي او د دوی خدمت وکړي، نو دوی دپاره به هم دومره اجر لیکلی شي.
نو کوم انسان چې هغه د الله په بندګانو رحم وکړي په دې میاشت کې، نو هغه باندې به الله تعالی رحم وکړي او هغه له به ورکړه وکړي. نو وایي چې بعضې نیکان خلک دا وایي چې د دې روجې دا یو حکمت دا دی چې د مالدار ته د لوږې خوند وسکي، چې لوږه سینګئ چې دی بیا غریب نه ایرئ. نو د روژه کې یو فلسفه هم دا ده وایي، یو حکمت هم پکې دا دی. بهرحال په دې میاشت کې د صدقې او د خیرات خیال ساتل دا ډېر اهم دي، او دا سلف صالحینو طریقه ده، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي. الله دې موږ له په دې د عمل توفیق راکړي. آمین ثم آمین. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.